الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى، والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو معززو سامعینو، حاضرینو، محبینو، عاشقانو، الحمدللہ چې زمونږ او ستاسو رب لا یزال په دغه عظیم ورځ باندې یو ځل سره بیا میله وکړو، او خدای پاک جل جلاله مونږ له د ویلو تاسو له د اورېدو یو ځل الحمدلله توفیق بیا درک. نن د دغه جمعې مبارکې په عظیم او لوی ورځ باندې د اسلامی میاشت جماد اولا چې دا پنځمه میاشت اسلامی پنځمه میاشت نن د هغې دویمه ورځ ده. ربیع الثانی غوث پاک مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کومه میاشت و هغه تیره شوه، او دا د جماد اولا نن د هغې دویمه ورځ ده، اسلامی پنځمه میاشت ده. الہ العالمین دا ټول عمر په ټولو میاشتو په ټولو اوقاتو کې زمونږ او ستاسو له رب لا یزال د خپل عباداتو نیکیو توفیق راکا. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو نافرمانیونه په خپل ژوند کې زندګۍ کې هر وخت کې ترې نه وساتي. محترمو، په یو ډیره ضروری او په یو ډیره اهم موضوع باندې نن هم ستاسو په وړاندې یو څو قرآني آیاتونه، یو څو دوه درې احادیث د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په وړاندې بیانوم، اظهار کوم. امید لرم چې ان شاء الله تعالی په توجه باندې بناستی او دا خبره با ان شاء الله تعالی په توجه باندې اوري،
او کوشش بمدای چې دا خبرې صرف اوریدو پورې محدود نکړی بلکې کوشش بمدای چې دا خبرې په رفته رفته په خپل عمل کې راولئ زندگیم خیسته کړی په لاندې ستاسو نه کوم کشران دي ستاسو په تربیت کې دي د هغو زندگی په دغو خبرو باندې خیسته کوئ دا د ستاسو ذمہداري ده الہ العالمین د زمونږ او ستاسو ټولو له دغه خبرو اوریدو توفیق او د حق بیان توفیق او د هغې نه پس په هغې باندې عمل توفیق راکړه مختصر خبرې به کوم انشاءالله تعالی قرآن او حدیث برنا کی باحواله خو ټول نه اول نن زمونږ او تاسو موضوع ده د ښه صحبت او د بد صحبت فائدې او نقصانات صحبت دا زمونږ او ستاسو پښتو کې معنا ده ناسته پاسته نو یو داسې ناسته پاسته یي چې هغه خو خلکو سره ناسته پاسته یي او دې ته چې دی صحبت ویل کېږي صحبت معنا ده ناسته تعلق او یو ناسته پاسته چې کوم ده الله د مکه زمونږ او تاسو د الله تر وساتي هغه بدو خلکو سره ده نو کله کله هم نشین دا خی نو هغه سره صحبتم خی هغه سره تعلقم خی هغه سره وخت زندگی تیرولم خی هغه سره علیک سلیک چکم دی اغم خی خو کله کله بدقسمتی د وجه نه انسان ته هم نشین صحبت ته پاره ملګری هغه ښه میلاو نشي یعنی هم نشین بدوي نو ظاهره خبره ده چې هم نشین او دوست او صحبت والا ملګری بدوي ناستم ور سره بدی تعلقم ور سره بدی او د هغې چې کوم اثرات دي هغه کوم چې تا ته میلاویږي او ستا په زندګۍ کې هغه اثر کا ستا په ژوند کې هغه اثر کا نو هغه هم ډېر زیات بدی انسان ګناهونو په طرف باندې مایل کا انسان الله د مکه نافرمانیو په طرف باندې مایل کا نو دی وجنا دام د زما او د ستا د معاشرې یو ضروری موضوع ده چې زمونږ او ستاسو تعلق ساتو زمونږ او ستاسو صحبت کړو زمونږ او ستاسو رابطه ساتو زمونږ او ستاسو الیک سلیک وي خاو په بده کې زما او ستا ګډون وي خلکو سره نو په کار دا ده چې دا داسې خلکو سره یي چې دا خلق نیکان خلقی پاکان خلقی په شریعت باندې برابر او درست خلقی چې کم از کم تا هغه سره کینې هغه سره ملاو شي که نیکی حکم درته ونکا او نیکی امر درته ونکا نو کم از کم د هغه عاداتو ته به وګورې کیدای شي د هغه د ښو عادتونو نه یو عادت زده کړې د هغه د ښه گفتگو نه څه گفتگو او خبرې زده کړې د هغه د ښو الفاظو نه څه ښه الفاظ زده کړې ځکه زمونږ کوشش دا دی چې مونږ په معاشره کې اصلاح چې څه ته ویل کېږي اصلاح وکړو معاشرې اصلاح وکړو دا خلکو په منځ کې محبت خور کړو خلکو ته ښه سمت او ښه طرف ورته وښایو چې ټول مسلمانان په ښه طرف باندې شي چې ټول مسلمانان په ښه سمت باندې روان شي چې ټول مسلمانان کامیابی چې ټول مسلمانانو ته رب لا یزال خالق کائنات رضا ملو شي او غلطو کارونو نه او صحبتونو نه او ګناهونو نه زموږ ارمان دی چې زموږ استاسو د معاشرې بچي مسلمانان مشران کشران خدای پاک جل جلاله وساتي په دې نیت باندې نن زما دغه موضوع انتخاب کړی دی چې ښه صحبت او بد صحبت ښه ناسته چا سره او بد ناسته چا سره د دې اثراتي خامخا لکه مونږ استاسو دا یو خبره کوو
چې دا څه خبره ده ما که پلانی سره تعلق دی هغه بد دی هغه ځان له بد دی ما که پلانکی سره تعلق دی هغه بدنام دی هغه ځان له بدنام دی یعنی زما استا په ذهن کې دا خبره ای که زما استا بد سره یا زما استا بدنام سره تعلق پیدا شي هغه سره زما استا هم نشین شو هغه سره زما استا ناسته او صحبت وکړو نو زما استا سوچ فکر دا جوړي چې ګوند دا هغه بدواله زما او پتا باندې اثر نکا دا هغه بدی گویا کې دا هغه بدی دا زما او تا باندې اثر نکا یو قسم لزما او تا په خپل ځان باندې اعتمادي خدا یاد لرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صادق هم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصدوق هم دی ډیر رښتیا وینکایو او ټول دنیا کافرانو رښتیا ګړلې دی هغه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي په احادیثو کې چې د خص صحبتم اثر وی په خ شکل کې او د بد صحبتم اثر وی په بد شکل کې هیڅ کله به څوک دا نه وایي چې دا خو هغه بد دی دا خو هغه بدی کوي دا به هغه ځان له بدنامي ما ور سره اسې تعلق او ناسته د په ما باندې به هیڅ اثر انداز نشي دا د هغه بول دی دا د هغه غلطی دا دا د هغه فکر غلط فکر او سوچ دی لہذا دی وجنه دا خبره ما ضروری وګڼله چې قرآن کریم مبارک چند آیات چې په قرآن کریم کې رب لا یزال د ښه صحبت او د بد صحبت ذکر کړی دی او په احادیثو مبارکو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ښه صحبت او د ناستې او د بد صحبت او د ناستې ذکر کړی دی چې ما او تا ته پته ولګي چې زما او ستا چې په دنیا کې تعلقي ان شاء الله تعالی خو خلکو سره هم تعلقي چې زما او ستا په دنیا کې صحبتي نو ان شاء الله تعالی زما او ستا به خو خلکو سره صحبتي زما او ستا به الیک سلیک خو خلکو سره وي نو ان شاء الله تعالی زما او ستا په ژوندۍ باندې به ښه اثرات وي نو رب لا یزال د زمونږ استادو بد صحبت نه وساتي د بد هم نشین نه دا خدای پاک مونږ او تاسو وساتي زمونږ او تاسو بچو د پاره دم خدای پاک جل جلاله د خو خلکو انتخاب وکا ان شاء الله تعالی دنیا کې مرسره انسان با عزت ګرځي او په آخرت کې مرسره انسان رب لا یزال با عزت ګرځي ګوره ټولونه اول د ښه صحبت اثر چه دی علماء فرمائی دا دی چه کلتا یو خی انسان سره تعلقی او ستا کل ناستا او صحبت یو خی انسان سره نو علماء فرمائی چه طولو نا اول خ اثر یدا دی چه اغا دوست هاگا هم نشین دا چا سره چه ستا تعلق او صحبت او ناستا دا ټولو نه لویه فایده پکې دا ده چې دا انسان بتا ته په نیکیو باندې حکم کا دا انسان بتا نیک لار هغې طرف ته بستا ګامزن کوي نیک لار په طرف باندې بستا راغب کوي نیک لار په طرف باندې بستا راولي او د هغې تلقین بارته کا او علما فرمایي چې کم از کم تلقین درته نه کوي وینام درته نه کوي نیکی په طرف باندې ستا راولیم نه نو کم از کم هغه انسان بذات خود خدای هغه انسان نیکی والا دی بذات خود خدای هغه انسان نیکی کوونکی دی نو که حکم درته نم کوي هغه انسان ته ګوري نو په هغه کې به نیکی ګوري که هغه انسان سره تکینی گفتگو بیانی کی عمل بیانی کی عباداتو طرف تا براغیبی گناہونو نا بزان ساتی که حکم نم در تکی کم از کم با آغی انسان نا چرا پاسی یو خ عادت او خصلت با دی تری نزده کردی دا یا اثر دی کم از کم که دا خ عادت او خصلت دام تری نزده نکڑی په درېمه درجه کې یا کمال څه دی په درېمه درجه کې یا کمال دا دی چې پتا کې کوم ګناهونه او نافرمانی کنه
او تخی انسان سره کینې او د هغه نیکۍ ورته وګورې زه هغه درته په نیکۍ باندې حکم هم نه کوي هغه نه تا یو ښه خصلت او صفت هم زده نه که خو کم از کم دومره خو دې ولیده چې دا انسان نیک دی که نه نو چې کوم په ستا کې خطایې او ګناهونه یي که نور هیڅ نه یي په درېیمه مرتبه کې د نیکو خلکو سره تعلق او صحبت دا اثري چې په خپلو ګناهونو او په بدیو باندې به کم از کم شرمنده شي کم از کم شرمنده بشي چې یار دام انسان دی او زم انسان ما د ماشاءالله اعمالو ته ګوره او د زما اعمالو ته ګوره نو کم از کم شرمنده بشي او یو انسان چې دومره کم ظرف والای چې یو انسان نیک انسان سره هغه ناستی او صحبت یي او هغه نیک انسان سره فرصت نی نیکه حکم ورته نه کا او بیا د دویمه درجه کې هغه نه یو ښه عادت او خصلت هم زده نه کا او په دریمه درجه کې د په خپلو کولو ګناهونو باندې شرمنده هم نشي نو په څلورمه درجه کې یو څیز دی د نیکانو صالحانو کم از کم که چا تپوس تر وکړي چې کوم ځای نه رالی دومره خو ورته ویلی شي چې د ښه انسان صحبت نه راله دومره خو څوک چاته ویلی شي چې ښه انسان سره متعلق دی یا دا کوم یو نوم بعضې وخت کې برینډ وي انسان بعضې وخت کې هغه نوم ورته واخلي چې هغه طرف نه رالم هغې سره نو علما فرمایي چې په څلورمه درجه کې دام ستا دپاره نیکبختي ده او دا یاد لرئ دا ذکر د صالحینو او ذکر د نیکانو خلکو او صحبت د نیکانو خلکو دا څلورمې درجې والا چې کوم سیز دی که نه چې ته کم از کم راشي او خلک ارنه تپوس وکړه کور کې خلک تپوس کا مور والده صاحبه دوست ملګری تپوس کا کوم ځای نه رالی کم از کم دومره دام فایده ده چې دومره ورته ویلی شي چې هغه فلان نیک انسان نه رالمه علما فرمایي چې دا څلورمې درجې والا چې کوم سیز دی که نه دام د ستا په عزت کې اضافه راولي دغه انسان چې تا سره سبا میلاویږي که نه د نن طرز نه به لږ په ښه انداز باندې سره سبا میلاویږي وجه به څي یې به چې پرون هم د هغې صاحب طرف نه راغلی و ماشاءالله چې هغه سره کینی خدا په خپله باندې څه دی نیک انسان دی ښه سوچ والا دی کم از کم نو بیا ته اندازه وکړه چې ته دغه نیکانو صالحانو سره کینې او ښه هم نشین او دوست دستایي او تا ته هغه نیکۍ حکم هم کا او کم از کم هغه نه ته ښه عادت او خصلت هم زده کړي او په خپلو ګناهونو باندې د هغه په صحبت کې شرمنده کېږي نو چې دا اول درجې یا دویم درجې والا کمال یې ورته میلاو شي نو چې په دغې څلورم درجه باندې ستا ته عزت میلاوږي که دغه اول درجې کمال یې ورته میلاو شو رب لا یزال په دنیا او په آخرت کې څومره عزت الله ورکېدل دا یې فواید دي او اثرات بد اثرات د بد صحبت چې تا هم نشین بدی ته صحبت غلطو خلکو سره کړي ستاناسته غلطو خلکو سره اول خو به هغه تا ته په ګناه باندې څه کا په ګناه باندې بارته حکم کا او صاحبانو دا ګناه بارته اسانوي تاسو به کتلی کله په یو دوست کې په هم نشین کې یو کمزوري کنه خپل خو نه پریدي تا ته هم اسانه کا څومره اسانه ارته ثابت ده مړه بدی کی سدي دا خپل باندې لسو کلونه کومه دا څه کار کوي دا خپل باندې شلو کلونه کومه په دې کې سدي ته موکړه هیڅ شیم نشتا نه دا څه خاصه خبره بس دومره به خلک وایي نو چې دا پلان کوي دا څه خبره ده هغه ته وړه ښکاري ځکه چې هغه با عزت انسان په خپل هم نه دی او با عزت انسان سره تعلق هم نشته هغه ته ځکه ګناه څه ښکاري ګناه ورته عام ښکاري اول بار ته په ګناه باندې حکم کا که په ګناه باندې ورته حکم او نه کا ګناه بار ته اسانه که ګناه درته اسانه نه کا کم از کم هغه سره په صحبت کې ناست هغه به ګناه کوي نو کم از کم هغه نه چې ته خصلت او عادت زده کی کوم مزده کی بد خصلت بزده کی بد عادت بزده کی او که مثال کے طور پہ ستا بد خصلت او بد عادت زده نک او هغه خوانه ترالی هغه اڑخ نه ترالی او پلیار کې چاره ایثار کړي والد ر ایثار کړي مبارک والدې صاحب درته وي دوست دلته وي په کلی وطن کې ارته یو کس وي د کومه خوا د کوم اڑخ رالی نو ستا خدای چې ما او طاقت اظهار کړی شو که شرمیګو پاغه اظهار باندې ولی ځکه تا ته پته اندر اندرونی چې دا کس نه چې زرالم دا ښه کس نه دی بیام کتا جرأت وک او هغه ته وی چې پلانکی اڑخ نه رالم او دا صحبت ښه صحبت نو دا نن چې تا سره انسان په کوم عزت باندې ملاو دی کنه سبا یو ګوره والله تا سره په دې عزت باندې بیا نه ملاوږي با نه ملاوږي سر
ځکه چې هغه ته پته ولګي چې خاصتا انتخاب چې داسې افراد دی په معاشره کې نو مونږ خو دا اوس چې تا کوم احترام عزت که دا خو غلط که دا خو هغه چې کوم د ظلم تعریف دی وضع الشی فی غیر محله ته یو شی په داسې ځای کې کیدی چې هغه یا جوګا نه نو دا عزت هم ته چا داسې کس له ورکړي چې جوګا نه دي ته ویل کېږي ظلم نو ځان سره به وایي چې دا اوس پورې خو ما زیاتی که ظلم مې که چې ما تاله احترام درکاو تا داسې خلکو سره تعلق دی ته داسې خلکو مجلس نه راځي نو کم از کم پرون دی چې کوم عزتو نن دی چې کوم عزت ته سبا به معاشره کې هغه عزت دی دا څه وړه خبره څومره بده خبره نو دی وجه نه د ښه صحبت هم اثرات دي د بد صحبت هم اثرات دي قرآن کریم مبارک آیات ترته وایم یو دوه درې بیا ورته یو دوه احادیث وایم ان شاء الله تعالی امید دی چې ستاسو په علم کې به اضافه راولي خدای پاک جل جلاله په پارا نمبر 25 کې په سورت زخرف کې په آیات نمبر 28 کې الله فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الله فرمایي قرآن کریم کې الله څه فرمایي چې کوم خلق په دنیا کې یو بل سره یې ښه دوستي وه یو بل د پاره ښه همنشینو یو بل سره یې ښه صحبت او ناسته وه رب لا یزال فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي په دنیا کې دغه ښې ناستې دغه ښه صحبت دغه ښه تعلق دغه ښه همنشین کمال دا دی چې رب لا یزال فرمایي چې په قیامت په ورځ باندې په هغه سخته ورځ باندې به ټول مسلمانان سره جدا شي څوک به یو طرف ته ولاړي تکلیف نه څوک به بل طرف ته ولاړي الله فرمایي ټول به تکلیف کی په مصیبت کې به خدای پاک جل جلاله فرمایي الا المتقین مگر هغه انسان چې په دنیا کې خلکو سره ښه صحبتونه کړي دي ښه همنشین یو ښه تعلقدار یو ښه دوست یو او دواړه نیکان صالحانو دومره کمال دی پکې رب لا یزال فرمایي که قیامت په ورځ باندې څوک یو ځای ولاړي دغه ښه صحبت کوونکي به یو ځای ولاړي الله فرمایي الا المتقین الله نیکان پاکان ځان لګړ چې تا خو خلکو سره تعلقو خو خلکو سره د صحبتو رب می فرمای قیامت په ورځ باندې به اومدغه خو خلکو سره قیامت په ورځ باندې بستا صحبت خی ستا تعلق با خی ستا ناست به خی ستا هم نشین به خی او باقی چې دلته څومره ناستې وي څومره تعلقو څومره صحبتونو او هغه بد صحبتو بد تعلقو همنشین بدو رب لا یزال فرمایي قیامت په ورځ باندې با څوک په یو طرف باندې ولاړي څوک په بل طرف باندې ولاړي یو صحبت بم د بل انسان په کار باندې ناراضي یو ناستا او تعلق بم د بل انسان په کار باندې ناراضي رب می فرمایي چې کومه ناستا او صحبت په کار باندې راضي دا نیک صحبت ته په دنیا کې او دا نیک ناستا ده په دنیا کې او دې سره آیات لاندې په سورت کهف کې پارا نمبر 15 کې الله جل جلاله موتا ته حکم کړی دی واصبر لنفسک الله جل جلاله فرمایي واصبر لنفسک خدای پاک جل جلاله فرمایي خپل ځان لازم کړه حکم دی الله تعالی واصبر معنا دلته دا خپل ځان نفسک خپل ځان لازم کړه اغا کسان یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه او بیا الله فرمای ولا تعد عیناک الله جل جلاله سورۃ کهف کې څه فرمای ای زما بندگانو په دنیا کې تاسو خپل ځان لازم کړئ لازم خپل ځان کې نه وای خپل ځان هم نشین جوړ کړئ خپل صحبت اختیار کړئ هغه خلکو سره چې هغه نیکان خلک دي سبام رب لا یزال یادی او بیگام رب لا یزال یادی رب لا یزال حکم کړی په دغه ښه صحبت با او بیا څه فرمایلی ګوره چې څومره ژوندي کنه ولا تعد عیناک رب لا یزال فرمایي په خپل ژوند کې په یو لمحه په یو لحظه هغوی نه خپل سترګې وانړوي الله فرمایي خپل سترګې تر وانړ یو رب د پارم ګوره چې هغه صحبت پرې نه دی یو لحظه د پارم الله فرمایي ګوره چې هغه صحبت پرې نه دی بس نیک صحبت نیک ناستا پاک دوستی پاک هم نشین
پاک تعلق او پاک رشتہ رب لا یزال پاغه باندې حکم کړی دا را ټینګ کړی دا لازم کړی دا ځان سره اوساتئ دا د سترګې رب په اندازه باندې رب لا یزال فرمایي مپرېږدئ او بیا دا غې نرستو هغه بل آیات کې تاسو ته دا غې سله پته ولګېده چې دا مونږ را ټینګ کړو دا نیک صحبت او دوستانه او تعلق او پاغه باندې زما اوستا دنیا نه لاړ شو الله مبوز د دنیا نه پومدغه نیک صحبت باندې نو رب لا یزال یرتبیا ثمره او خدا چې قیامت په ورځ باندې کدو مسلمانان په یو ځای کې ولاړی او یو بل له فائدہ ورکي دا به هغه مسلمانان چې په دنیا کې ښه تعلق او ښه صحبت یو بل سره دا بیا رزلټ دی او بیا بد صحبت متعلق بد ناستا بد دوستانہ بد ہم نشین بد خلق سره تعلق اگے متعلقم سورت فرقان کی پارا نمبر 19 کی اللہ جل جلالہ یو آیات روڑے دی اللہ جل جلالہ سے فرمائی ویچکل چی دا کافران ولی انسان ولی کافری اگا صحبت کافر سری اگا پیدائش دا کفر پکور کی اگا بد خلق سره تعلقی نعوذ باللہ بدقسمتی دا وجہ انسان دنیا نا کافر لارشی و صحبت یہ غلطی گنا اللہ جل جلالہ سورت فرقان کی سفر فرمائی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا دب فرمائی اتخذت مع الرسول خلیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا رب لا یزال سے فرمائی چکم خلق دنیا کی صحبت غلطی ناستا یا غلطی تعلق یا غلطی وچ قیامت پورز باندې چکل روچت شي پخپل زانو باندې بچکونه لګي الله فرمائی دو غصې د وجنه ويوم يعض الظالم على يديه پخپل لاسونو باندې با چکونه لګي افسوس بکا تمنا بکا او څه وای یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا سبا فرمای کاش چې مونږ په دنیا کې رسول الله مبارک سره په یو لار باندې روان وای کاش چې مونږ د حضور مبارک سره صحبت کړای وای کاش چا دغه نیک صحبت نیک لمحه مونږ ضایع کړي نه وای کاش چې دغه نیک صحبت ته مونږ د قدر په نگاه او په نظر باندې کتلی وای او بیا به فرمای یا ویلتا اے افسوس دی لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا وچ ځان سره بوي الله فرمای کاش چې په دنیا کې ما د هغه بد سړی دوستانه نه وای کړی التب بیا وای کاش چې ما هغه بد سړی هغه ما په دوستۍ باندې کاش چې نه وای نیولای زخه د ایمان نه خلاص کړم زخه د کفر په طرف باندې را وستما زخه د بد عقیده په طرف باندې را وستما هغه خو ما تخخ کار کېده هغه خو په ظاهر باندې ما ته نیک کار کېده خلم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې ما د هغه پلان کې انسان ملګرتیا نه وای کړي کاش چې هغه سره په صحبت کې نه وای ناس کاش چې هغه سره متعلق او الیک سلیک نه وای کاش چې هغه سره ز نه ناس تا ازما خپل ځان د پاره هم نشین نوې جوړ کړای رب لا یزال فرمای بد صحبت اثرات نعوذ بالله چې انسان تکله په آخرت کې ملو شي دا افسوس وکا خدا یاد لري دا افسوس انسان ته په کار باندې بیا ناراض او بیا بدومره به وای بس چې وکانه الشیطان للانسان خذولا بس خدای پاک دا شیطان داسیو خبيث سيزو چې د به انسان دوکا کاوه دبا انسان ته یو بد پزړه کې خور اچاوه یو خبه پزړه کې بد اور اچاوه نن شیطان اومدغه کوشش دی چې یو خې انسان ته بد کا یو بد انسان ته تخکا یو بد صحبت ته تخکا یو خ صحبت ته بد کا یو ګناه درته اسانه کا یو ګناه درته عام کا داغه نرستو د توبې د توفیق یو قسم لپتا کې تمنا وا چې چر توبه به وباسي او بیا چې ګناه در باندې وکنو بیا غافل کا توبه نه دیم خلاص کا نو دی وجنا دغه هغه ارمان دی دغه ارزو دا چې رب لا یزال فرمای چې کوم خلکو په دنیا کې غلط صحبتونه کړی دي غلط ناستیا کړی دي غلط خلکو سره تعلق ساتلای ارمان بک چې کاش په دنیا کې دغه انسان سره ما دوستانه نه وای نو ما استاد لپاره خو وسم ژوند دی زندگی بدا په کار د شزما استاد نیکانو صالحانو سره ملګرتیا پیدا کړو او سره تعلق پیدا کړو او سره وخت او زندگی تیر کړو او سره کینو او خپل ځان د پاره د هم نشین خهم نشین انتخاب وکړو وګوره دا یاد لري حدیث ارتوایما مشکات شریف حدیث دی
او په سیاستو باندې حواله ورکړې ده. نبی علیہ الصلوۃ زمونږ رب ډیر کریم دی. ګوره د آیات لري زمونږ رب د آیات لري انسان په خپل اختیار باندې څه بدی کا. خدای پاک پچا باندې ګوره بدی نه کها. انسان په خپل اختیار باندې بدی کا او په خپل اختیار باندې انسان ګناه کا. هغه خدای پاک اختیار ورکړي انسان مجبور نه دی. د آیات لره ان شاء الله یو ځل به تقدیر باندې ورته بیا خبره کوم. تقدیر متعلق انسان په ذهن کې ډېر سوالات دي. اگر چې نبی علیہ السلام په حدیث کې منع فرمایله چې حدیث کې راځي صحابه ته فرمایي تقدیر کې بزیات بحث نه کوي بس وای به آمنا سلمنا مونږ په هغې باندې یقین دی مونږ د هغې تصدیق کوو بس خبره ختمه. خو بیا هم ان شاء الله موقع به راځي. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. نبی علیہ السلام څه فرمایي هر یو انسان چې په دنیا کې پیدا کیږي رب لا یزال یې په اسلام باندې پیدا کوي. کافر په کور کې چې کوم بچی پیدا کیږي کنه فطرت یې د اسلامي. دا نبی خدای پاک جل جلاله څوک بد نه پیدا کړي. انسان خپل ځان بد کا. انسان بد صحبت بد کا. انسان بد هم نشینی بد کا. انسان بد تعلق شیطر جوړ کا بد تر جوړ کا. نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی فطرة الاسلام فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پیغمبر علیہ السلام یارستو په حدیث کې یو مثال هم ورکړی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې پلار او مور یې یهودی فابواه یحودانه. پلار او مور یې یهودی پلار او مور تر یهودی جوړ کا صحبت تے کنا او ینصرانه یا پلار و مور یا نصرانی عیسائی پلار و مور تر عیسائی جوڑ کا او یمجسانه یا پلار و مور دنور یا دو اور عبادت کون کی آتش پرستی آغا پا صحبت کے رالویشی پلار و مور تر نسوک جوڑ کا یہودی تر نہ جوڑ کا. پلار و مور یا یہودی کا پلار و مور یا عیسائی کا پلار و مور یا مجوسی کا. ورنہ رب لا یزال پنیز باندے ہر یو انسان پہ اسلام باندے اللہ پیدا کی. بیا نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې صحابو له مثال ورکړل. ورته فرمایي اے صحابو تاسو چرته کتلی دي چې یو زناور نه بچای پیدای او دغه غوګونه کټي دغه غوګونو کې سورای دغه لکې کټي چرته لیدلی دي؟ عام طور باندې یادوم عام طور باندې دا شاذ او نادر خو نه عام طور باندې اے صحابو زناور چې بچای زیږي آیا غوګونه یې کټي نه څوک یو لکټ کی. صحابو ته فرمایي ماحول ترې نه غوګونه کټ آیا چې زناور بچای پیدا کړ د هغې په غوګو کې سوري. صحابو ته فرمایي نه یې پکې څوک پکې سوري ماحول پکې سوري پیدا کړ. آیا چې زناور نه زراون پیدا شي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې د هغه لکۍ پرې د هغې لکۍ کټي ماحول یې لکۍ څه کا ماحول یې لکۍ کټ کا. نو زناور خو دا زناور یې ځکه یاد کا چې زناور هم پوره بچی زیږي نو انسان خو په طریقه اولا باندې پوره بچی زیږي. زناور په بچی کې الله جل جلاله بگاڑ نه پیدا کوي کمای پکې نه پیدا کوي. نو انسان خو اشرف المخلوقات دی. نو ځکه نبی علیہ السلام او فرمایل کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. هر یو انسان رب لا یزال په اسلام باندې پیدا کړی دی. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پلار نو صحبت څومره خطرناک اثر دی چې انسان نه یهودی جوړي انسان نه صلا اهل کتاب د آیات لري د اهل کتاب زنانه سره د مسلمان سړی نکاح جایز ده خو د مسلمان ښځې سره اهل کتاب سړی نکاح نه ده جایز. یو طرف نه ده ولی ځکه چې اهل کتاب زنانه راشي او مسلمان سره نکاح وکا مسلمان په صحبت کې بپاتې شي خدای پاک جل جلاله بوله ایمان ورکا. خو څه پته لګي چې اهل کتاب له مسلمانه زنانه لاړ شي او هغه سره په صحبت کې پاتې شي. ځکه د آیات لري په دنیا کې د ټولو نه زیات صحبت او ناسته چې کیږي هغه خپل کور والا سره کیږي. ټول نه نږدې ملګری چې هغه داسې ووایه چې بس یو جان او دوه کالب ټولو نه نږدې ملګری چې هغه د سړي د کمرې ملګری هغه د سړي د ټولو نه نږدې ملګری خپله کور والا ده. هغې متعلق هم ورته یو حدیث یامه چې حضور علیه صلات وسلام مبارک هغې متعلق هم څه فرمایلي دي چې ځان دپاره د کومې ښځې انتخاب وکړئ او وجه پکې سي هغې سره زما او ستا صحبت زیات راځي ناسته مور سره زیات راځي او بیا زما او ستا بچو دپاره څه شی د مور زما او ستا بچو دپاره مور شي نه مور د بچو دپاره څه شي اول مدرسه اول یونیورسٹی اول کلاس دا د مور غیږ د ماشوم لپاره او مور سره پاتې کیږي تر هغه لسو کلو پورې. نو چې مور څنګه بچی به هماغسې
ځکه د هر مجلس لکل مجلس تاثیر، هر یو مجلس اثر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي. خدای پاک جل جلاله ظالم نه دی، ظالم انسان دی چې حضور مبارک تا ته هر څه بیان کړی دی، ته په هر څه باندې پوه کړی، تا ته ټوله طریقه ښودلې، ستا ته د سبعي د انور غوندې اسلام او دین پرېښودی دی، ته په خپله باندې په غلطو باندې روان یې، ته په خپله باندې په ګډو وډو باندې سر یې، ته په خپله باندې صحبتونه غلط کوې، ته په خپله باندې ځان دپاره همنشین انتخاب غلط کوې، دا خو ستا قصور دی. رب لا یزال خو ته د اسلام په فطرت باندې پیدا کړی، رب لا یزال خو تعالی کمال در کړی، رب لا یزال خو تعالی عقل در کړی، تعالی پوهه در کړی، ستاله یو قسم لا هر قسمه هر طرف نه رب لا یزال دستا د تربیت لپاره یو فرد پیدا کړی دی. خو چې ته په خپله باندې په غلطه لار باندې ګامزن او روانې، رب لا یزال په دې کې قصور نشته، قصوروار دا یاد لرئ صاحبانو څوک دی؟ انسان دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دین زده کړه، سم شان زده کړه، ته کېنه سم چاته کېنه چې دین درته وښایي. ابو داود شریف حدیث دی، ترمذی شریف حدیث دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي، نبی علیہ السلام حدیث ته څه فرمایي؟ اے صحابو، اے ابو سعید خدری، لا تصاحب، تو ګوره صحبت مکه وها. نبی علیہ السلام ورته فرمایي الا مؤمنا، مگر مومن انسان سره کېنه. مومن انسان ته به چې ماته به د مومن انسان څنګه پته لګي؟ نو زیر ته خایم مومن انسان ته دا یاد لري، کوم چې د رب لا یزال احکام نه په عمل کوي بس دا مومن دی، کوم چې د رسول الله مبارک احکام نه په عمل کوي دا مومن دی، دا هر څوک دی دا مومن دی. او چې کوم یو انسان اگر که په سر باندې پګړی او په مخ باندې ګیری هغې له څه اعتبار نشته، چې کوم یو انسان د رب لا یزال احکام په عمل کا خپل لاندې راولي او د رسول الله مبارک اطاعت پکې نه، د هغه احکام په عمل کا، دا مومن نه دی، یعنی کامل مومن نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې څه فرمایي؟ لا تصاحب الا مؤمنا، قطعا بګوره صحبت نه کوي اے ابو سعید خدری الا مؤمنا، مگر نیک انسان سره بناسته کوي. او بیا څه فرمایي؟ ولا یاکل طعامک الا تقی. او اے ابو سعید خدری کتا سره مال حالو پیسې در سره وي، وس دستیو طعام معام او د صدقې او د خیرات وستیو، ګوره چې ستا طعام فاسق انسان او نه خوري، خپل طعام په نیک انسان باندې وخوره، خپل صدقه په نیک انسان باندې وکړه. دینه صاحبانو مولایان نه دي مراد، ګوره او د مولایان خپل ځان ته راړي چې ګوندې په دنیا کې سره زمونږ نیکان صالحان نه دینه، ټول عوام الناسو کې څوک نیکان صالحان دي. څه پته لګي چې الله په نس باندې څوک چانه بهتر دی؟ په تاسو کې هم نیکان صالحان خلق شته، علماو کې هم نیکان صالحان شته دي، ټول تر مراد دي. صرف علما نه، ستا طعام او پیسې د څوک خوري؟ نیک سړی دی وخوري. نبی علیہ السلام فرمایي څومره چې نیکان دي مومنان دي، اگر وغواړه هغوی باندې خیرات وکړه، هغوی له دعوت وکړه، هغوی باندې خوراک مراک په هغوی باندې وکړه، ولې چې ستا دا هر څه قیمتي شي او رب لا یزال تعالی د هغې کامل او مکمل څه درکړه؟ اجر درکړه. نبی علیہ السلام دا فرمایلی. بیا یو حدیث راته رایاد شو، ابن ماجه په صحیح ستو کې د هغې حدیث دی، دا وختي مې چېرته خبره وکړه، دا واورئ. چا نه روایت دی؟ ابا هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. دینه پس تر یو بل حدیث به بزین کې ډیر خسته، بس دا دوار توایم بیا خبرې ختموم، وخت کم ډیر زیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای، ابن ماجه حدیث ته ابا هريره نه روایت ده، څه فرمای؟ الفاظ یې د حدیث تنکح المرأة لاربع. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زما په امت کې خلق نکاح زنانه سره څلور وجونه کا، څلور وجونه. دا حضور علیہ السلام فرمای. او دیا او پکارم دا چې دغه څلور وجونه انسان زنانه سره څوکا نکاح وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. بیا وروسته حضور مبارک سویلی فاصفر بذات الدین تربت یداکا. دا تربت یداکا داسې الفاظ دی، لاس ته په خاورو کې ککړ شه. دا مونږ استاسو کله کله غب کې نه یو چې خدای دی هوا، دا مونږ تاسو دا خدای دی هوا دی پر نه یو چې تا دا خدای هوا کله کله سه محبت وجنم انساني چې خدای دی هوا دا سه مکوا، دا مینه د وجنه دا تربت یدا کا. ابا هريره فرمایي چې ماته نبی علیہ السلام فرمایل لاسونه د په خاورو کې ککړ شه، دې سره واده وکړه سره. نو هغه حدیث څنګه دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې زنانو سره نکاح کیږي څلور وجنه. اول نمبر لمالها، دا خو ډیر ضروري شی دی.
مونږ تاسو په نس باندې ډېر هم خوښ دی ډېره مینه ده ورسره حقیقت خبره اول مونږ ده ورسره مونږ هم پکې راګیر یو ځکه چې کوم یو سړی مالدار وي هغوی سره مونږ څنګه سلوک یو چې غریب وي هغه سره مونږ څنګه سلوک دا یعنې ګیر خدای خو پاک خو به م رایساري که نه داسې خو نه ده چې ملا خلاص دی مفتي صاحب خلاص دی پلان کې ټول ګیر یو دې وجه نه دغو ټولو خلکو له یو شان عزت ورکوئ احترام ورکوئ ښه او دا خدای پاک جل جلاله هغه له یو ځان له نعمت ورکړی هغه ځان له دی خو په دې باندې انسان بهتر نه دی انسان په څه شي باندې بهتر دی په تقوا باندې بهتر دی انسان بهتر دی په نیکۍ باندې خو نبی علیہ السلام فرمایي اوله وجه څه شی ده چې زما په امت کې زنانو سره خلک نکاح کا مال د وجه نکاح ورسره دویم نمبر ولحسبها خاندان د وجه نه خلکو سره نکاح کا خاندان دی نیکان خلق دی بیا فرمایي دریم نمبر ولجمالها حضور مبارک فرمایي د حسن د وجه نه جمال د وجه نه خدای پاک جل جلاله چې هغې له حسن جمال ورکړی زما په امت کې انسانان زنانو سره نکاح کا او څلورم نمبر څه فرمایي ولدینها او زار ته دلته یو خبره وکړم په حدیثو کې ډېرې نکتې دي ښه ته به په ذهن کې دا چې نبی علیہ السلام په دغه څلورو کې دا دین څه له رستو که داسې بی ویلي وای که نه لدینها ولمالها ولحسبها ولجمالها دا دین یې ولې رستو که مقصد دا دی چې دا دین دومره څلورم نمبر کې نه دا یاد لره کومه خبره چې سړی په اینډ کې که که نه هغې اهمیت زیات دي ګوره دا یاد لره اهمیت یې ډېر دی ښه دا زموږ تاسو نه یو تم لاړ شه تم لاړ شه تم لاړ شه ته چې که نه ته خو ټولو کې څه ته خو ټولو کې مونږ ستاسو اهم خبره اول نه کړو اهم خبره چې ډېرې خبرې کلی درې څلور خبرې په هغې کې چې خلک اهم خبره که هغه په آخر کې که چې خلک ورته څه شي مونږ دا خبره مو کړو بیا څه وایي چې او دې خبرې ته متوجه شئ نو ځکه حضور مبارک په آخر کې ذکر کړی ورنه دین ډېر لوی دی دا د عربو طریقه دا وه چې کله به یې اهم خبره کړه نو هغه به یې په آخر کې کړه ځکه حضور علیه السلام په آخر کې وي نو دین هم پته لګي چې اهمیت د چا ډېر دی اهمیت د دین ډېر دی او بیا یې ګورئ د دین اهمیت څومره دی ابا هریره فرمایي چې ما خو په زړه کې دا خبره تېرېده چې دغه څلورو وجې نه خلک نکاح که زنانه سره نو دا په دې څلورو کې به کومه ښیي چې ډایرک راته حضور علیه السلام وفرمایل فاظفر بذات الدین ابا هریره که زما خبره منې که نه نو ته ترجیح دین له ورکړه ورته فرمایي مال له مور کو حسب له که څلور واړی خو نور علی نور دی دا خو ډېره ښه خبره دې ته ویل کېږي نور علی نور خو که یو پیدا کیږي یا دو پیدا کیږي یو د پکې دینی او چې دین پکې نی بیا خیر پکې نشته دین بګورو پکې یو به دین وی پکې نو دین سره د مالی دین سره د حسنی دین سره د جمالی او نسب دی خو دین بګورو اول دین دی او چې دین پکې نه ہدایت لري بیا خیر پکې نشتا نبی علیہ السلام څه فرمای فظفر بذات الدین دین والا ل ترجیح ورکړه تربت یداکا لا سن د پخاورو کې ککړ شابه هریره دا د مینې محبت الفاظ دي نبی اول اوس ولی دین لول ترجیح ورکا نبی علیہ السلام فرمایي ځکه چې د خاون اکثره حصہ د چا په صحبت کې د ښځې په صحبت کې او د ښځې اکثره حصہ دا د خاون په صحبت کې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام التم پوی کړي چې ترجیح چا له ورکړه ترجیح دین له ورکړه چې کوم صحبت ستا ښځې سره راځي چې دین والا ښځې سره صحبت راشي او چې کوم صحبت د ښځې راځي چې ښځې دین والا سره سړي سره صحبت راشي او بیا چې کله بچی پیدا شي او پلار یم دین والی مور یم دین والی نو دا بیا داسې اعلی غیږ او مدرسې چې دین خدای پاک جل جلاله څوک پیدا کوي بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پیدا بیا خدای پاک څوک پیدا کوي جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه الله پیدا کوي بیا بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه الله پیدا کوي بیا امام غزالی حجت الاسلام خدای پاک جل جلاله په داسې کور کې پیدا کوي دا د پلار او د مور د ښه صحبت او د ښه اثر د وجنه ځکه حضور مبارک او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا د بخاری مسلم متفق علی حدیث دی او ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث روایت دی دام واره پیغمبر علیہ السلام مثال ورکړه دی خیر الجلیس او سوء الجلیس ښه صحبت بد صحبت نبی علیہ السلام په خپل مثال ورکړی صحابو ته څه فرمایي اے صحابو د ښې ناستې او د ښه صحبت داسې مثال دی لګای انسان چې عطر والا سره په عطر دکان کې ناستی مسک عطر والا سره ناستی نبی علیہ السلام څه فرمایي یا به عطر واخلی یو
کوای نخلی امکان دی چې عطر ولا په تحفه کې ورکا هم فائدہ شوا که عطر یتر واخیسته هم خوشبو ده فائدہ شوا او نبی علیہ السلام فرمای کنه عطر وخلی او نه ولا په تحفه کې ورکا کم از کم چې عطر دکان نه بهر روزي نو بدن نه به خوشبو خامخزي دا نبی علیہ السلام مثال دی مونږ تاسو به شي مثال او د بد صحبت مثال څنګه دی نبی علیہ السلام فرمای د بد صحبت مثال داسې دی لکه انسان چې لوهار سره کینی ویلډینګ والا سره لوهار سره پاغه بټی کې نبی علیہ السلام فرمای یا به کپڑے سوځي اگر سکروټي او هغه ذرات موت ته رارسي او کو ونه سوځي کنه او زما ته لوهار نه راپاتسو کپڑے بخا ما خسندو هغه غند را پوری ان خطې کنه او کاغه غندم را پوری نه ان خطې پولاړه باندې خو چې روز زما اوستا بدن او کپڑے بخا ما خطوري نو دا د بد صحبت اثر د پیغمبر علی السلام فرمای اوستا خو خدا چرته زی کوم طرف ته زی او هغه شاعر څه فرمایو فارسی یو مشهور مقوله ده صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند نیک سړی صحبت بد نیک کا بد سړی صحبت بد بد کا مولانا روم څه فرمای فارسی اشعار دي او سو اشعار ته فارسی وایم مولانا روم فرمای یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اد 7 سالہ طاعت بیریا اور بیا فرمائی ہر کے خواہی ہم نشین با خدا ہر کے خواہی ہم نشین با خدا او نشین صحبت با اولیاء مبارک سے فرمائی چھے اولیاء سر چکین دا صحبت دا سلو کلو بیریا عبادت نہ بہتر دے اور بیا سے فرمائی ہر کے خواہی ہم نشی با خدا سوک چه دا آئی چه زرب سر تعلق پیدا کرم سوک چه دا غواړي چه زرب سر کینم سوک چه دا غواړي چه زرب سر صحبت کرم او نشی نت صحبت با اولیاء اگر انسان دراشی نیکانو اولیاء سر لکینی اگوی سر صحبتو کدا سیده لگا رب سر چه صحبت ہر کے خواہی ہم نشین با خدا سوک چی چې رب سره ناسته وکړه مولا روم سے فرمای چا سره ناسته وکړه نیکانو خلکو سره ناسته وکړه ځکه حضور مبارک فرمای چې زما د امت با عمل علما الله دا مونږه با عمل کا اوی مختد اوکات رسول الله فرمای زما مختد اوکات اوی سره صحبت وکړه فرمای ما سره صحبت وکړه هغه سره مینا وکړه ما سره مینا وکړه هغه سره هیلپ وکړه ما سره هیلپ وکړه هغه عزت وکړه ما توقیر او عزت وکړه نبی علیہ السلام فرمای خو چې جانشین خوې کنه چې علما خوې کنه او دا بخاری او حدیث سره په اخر کې په بد صحبت باندې وخلې ګوره یو صحابي دی ښه بد صحبت څومره بد شی دی څه نام یې ده مالک ابن دخشن تاسو به دا نوم په اول ځل باندې اورئ مالک ابن دخشن رضی الله تعالی عنہ دا بدری صحابي دی بدری صحابی او بدری صحابی تا اللہ سے فرمائی اعملوا ما شئتم اے بدری صحابو رب بخلیے چه ہر سکڑے کڑے یا رب بخلیے اللہ تعالی بدری صحابی دی خدا باندې شدی دا یاد لري مالک ابن دخشن رضی اللہ تعالی عنہ باندې بعض خلکو به نبی علیہ السلام په زمانہ کې ورته منافق وي بخاری حدیث ده منافق به ورته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو چې مالک ابن دخشن رضی الله تعالی عنہ ته بعضی کسان منافقی راوست کیه نامو صحابه را جمع کړه ورته فرمای اے صحابه واوري دا بدری صحابي دی رسول الله په خپل باندې فرمای زی گواہی کړما چې دا په سچ باندې زما دوست ملګری او مؤمن مسلمان دی ورته فرمای چې نبی علیہ السلام یې کله گواہی وکړه اخر کې صحابه کرامو نه بعضی صحابو پوښتنه وکړه چې دا بعضی مسلمانانو باندې ته منافق څه لوي چې اصل کې منافق به ذکر ورته وي چې دغه انسان تعلق منافقین سره یعنی اسی هغه الیک سلیک او ناس ته پاسه بازي وخت هغه الیک سلیک او ناس ته پاسه به منافقین سره خلکو د زمانه په د باندې سو ګمانو کو نعوذ بالله چې دا منافق دی والله ک نبی علیہ السلام یې تصدیق نه وای کړی ټول عمر با خلکو د منافقین په نوم کې یادولای او بدری صحابي څنګه د نن سبا زما استاد خطاکار سیاکار یو چې پلانکی سړی صحبت ماته هیڅ نه ما باندې هیڅ اثر نکا چې په بدری صحابي باندې کا او هغه ته هغه زمانه خلک منافقي خو ستا صحبت ټیک نه وای کنه لہذا دومره تکړه خان ځان جوړول نه ښه تکړه خان انسان هغه دی چې نیکی وکا تکړه انسان هغه دی چې نیکو خلکو صحبت اختیار کدي وجنه د خپل ناس د خپل بچو تم ګوره دا تاسو ذمہ داری ده چې دا بهر هوا ته سکول کې د چا سره کینی دا مدرسه کې د چا سره کینی دا منزل لاړ د چا سره ملاوي ګوره غفلت شو نکړي زما واست کوم دغه ملګری نو یا د سکول ملګری یا د یونیورسيټي ملګری یا د بار د کاروبار ملګری نور خو نشته
د پکار د شپلار پاغه باندې یو ځل ویزټ کا ګوري لګ بچی سره کینی ځان داسې په خاموش کو وګوري چې دکان لدل څوک راځي فیکټری لدل څوک راځي دا ټلیفون باندې د ګډار چا سره دی دا منځ له چرته زی دا مدرسې له چرته زی کالج یونیورسيټي له چرته زی دا سینوي ولی بار بار موږ نه دی کتلی چې ما تاره خبري ګو خبره خرابې چې ما تاره خبري ګو وی چې هغه وبد ورخه تیری شي بیا را واپس کیږي نه نو دی وجه نه صاحبانو ځان د پاره د ښه صحبت انتخاب وکړي خو خلکو سره تعلق پیدا کړي ها او سم دا څومره ناس خلک یې 2-3 زره 1.5-2 کسان به که زه ستاسو ته ووایم چې ستاسو د موبایل په کنټیکټ کې چې څومره لمبر دي چېرته یو عالم دین لمبر سره شته نو تاسو سره الا ماشاءالله دا لږ نه یادوم دا لږ خو په نه باندې حساب وي اکثر یادوم نور بار سره دنیادار لمبر وي کاروباري کس لمبر بار سره وي انجینیر لمبر یا فلان چې کوم دا دنیا فایده لري او د آخرت فایده شي لري خطبه مولانا سے بتاله نور څه به کوي یو مسلې جواب بالا لري نو تاسو په کنټیکټ لاره کې بچت تزم ډیرو کم خلکو د عالم دین لمبر وي چې هغه سره بيسي هغه سره به رابطي دا خو زما واست هغه کنټیکټ لمبر او کې چرته د عالم لمبر نشته نم چا سره تعلق شته نو ستاسو معاملات بیا څنګه نو دی وجنه خو ته وګورئ لږ ځان کې لږ شعور پیدا کړئ هغه چې کوم خیر کې پیدا کړی دی هغه ځان کې راژوندای کړي د عقل چې خدای پاک در کړی لږ دا ځان کې اکټیو کړی لګیا ما استاد عقل ځان سره دنیا نه سالم اخرت لوي سو لګي استعمال کړي لګي په استعمال باندې راواله لکه خلکو ته ګوره هغه عادت ته ګوره هغه اخلاق ته ګوره هغه میل ملاپ ته ګوره هغه ژوندۍ ته ګوره خار باندې ولګي او اسلام مطابق درته ولګي بس دوستانه ور سره کوا خدای پاک زمونږ نیکانو سره تعلق پیدا کا الله جل جلاله د زمونږ استاد اولاد د بد هم نشین او د بد صحبت نه اوساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین